واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. یہ آیت قرآن پاک میں آیا ہے یا نہیں؟ اگر مسالک کی ضرورت تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں نہیں بنائے اشفاق افریدی؟ یعنی کہ دغه آیات قرآن پاک کې راغلی دی او کنه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا چې راغلی دی نو مسالک جوړول د دې آیات مخالف دي، گویا کې اشفاق افریدی وای او دا سراسره خرافات ته صوتی خرافات دي چې د سیاسی جماعتونو د امامه متعلق د کم مغلظات او خرافات ذکر کړي دي، په هغې باندې به هم خبره وکړو. ټولو نه اول دا خبره د اشفاق افریدی د جواب نه مخکې سواتی متعلق خو صرف او صرف دا سوال نه بلکې ډېر نور سوالونه راغلي وو چې د خرافات وګورئ، لږ شانتې دله جواب ورکړئ. سواتی چې مونږ په نیټ باندې سرچ کو نو یوه پنچای اوچته کړې وه او په فلمونو کې کار کوم ما وی چې د به څنګه جواب کوو. ملګرو وی چې دا سوتی نه دی، یو بل سواتی دی چې هغه هم ځان ته سواتی وی او تقلید کوي د دغې سواتی چې د پنچای اوچته کړې ده چې هغه مونږ کلاو کو. نو ابو اسحاق سواتی چې رومال یې په ځان باندې راچولی و د زناناو په شان باندې، انداز وضع خبرو انداز د صنف نازک د زناناو په شان، اگرچه د زناناو انداز اختیار کول وضع اختیار کول لا په اسلام کې حرام دي، په دې نه پوهیږي. صرف او صرف د عربیانو نه د درهمو او د ریالونو ګټلو دپاره د هغو وضع اختیار کړې ده، په دې نه پوهیږي چې دا د زناناو وضع قطع ده. په اسلام کې د مسلمان یا د علماء کرامو وضع قطع دا ده چې ښکلې ښایسته پګړۍ په سر باندې وي، ښکلې ښایسته ږیره وي او مردانه چال پکې وي. د چال او د انداز د خبرې مردانه نه دي. او بله دا خبره چې زنانه دا غواړي، بیبیانې دا غواړي چې زمونږ خوندانو کې د مردانه چال وي، مرد مضبوط وي، او مرد الکان او سړی دا غواړي چې زمونږ په زناناو کې د صنف نازک یعنی زناناو شال وي نه. کمه زناناو کې چې د سړی چال وي وضع قطع د سړو پکې وي نو هغه خلکو ته سړو ته محبوبه نه وي، او چې کم سړی په سړو کې د زناناو وضع قطع وي یعنی هجړه پن پکې وي نو دغه زناناو ته محبوب نه وي دغه سړی. زنانا وایي چې زمونږ سړی دی سړی وي، سړی انداز وضع قطع بدله وي. دا بدله ده د سواتی صاحب. خرافات دا دي چې ټولو نه اول د دا وایلی دي چې د امیر خلاف د بادشاه خلاف مسلمان بادشاه خلاف احتجاج کول، جلوسونه کول، جلسې کول دا حرام دي. ورسره په د ویډیو باندې سیاسي جماعتونو تصویرونه لګولی دي. ټول اشاره ورکوي چې د عمران خان خلاف راوتل روډونو ته او د خلاف احتجاج کول دا حرام دي. دلایل په دې باندې وای. دومره جاهل مطلق ته چې دومره نه پوهیږي چې نن سبا چې امیر جوړیږي یا حکمران جوړیږي دا د جمهوریت په طریقې باندې جوړیږي، او جمهوریت کې یا د جمهوریت نه علاوه چې کله بادشاه په غلط روان شي نو نبی علیه السلام فرمیلی دي چې افضل الجهاد کلمة الحق عند سلطان جائر. په ټولو نه افضل جهاد دا ده چې سړی د مسلمان بادشاه چې هغه ظالم وي هغه په مخ کې حق خبره وکړي، او د جمهوریت کم طریقه کار چې په پاکستان کې دی په جمهوریت باندې حکمران جوړیږي دته کلمة الحق حق خبره حق وینا کولو بهترینه طریقه دا د احتجاج کول، او احتجاج کول جلسې او جلوسونه کول دا د جمهوریت ښکلا دا ښایستوالی دی. خو دغه سواتی صاحب صرف او صرف د بادشاهانو نه نرم ګوشه حاصلول، فائدې حاصلولو دپاره اخرت فکر ورسره نشته، بصیرت نشته، او اجتهاد خو لا پرېږده چې بصیرت پکې نشته، فقاهت پکې نشته. صرف او صرف دې دپاره خوشامدي کول سعودي بادشاهانو دپاره، پاکستان بادشاهانو دپاره چې زه مقبول شم. د الله په نیز چې مقبول شوی نه والله العظیم چې د خلکو په نیز به مقبول نشي. دغه حدیث ته نه دی اورېدلی چې الله پاک چا سره بغض روان کړي نو د فرشتو په زړونو کې او فرشتې د انسانانو په زړونو کې واچي چې دغه سړی مبغوض من الله دی
او دارنګه چې کم خلق الله پاک ته محبوبي نو جبرئیل امین فرشتو په زړونو کې فرشته د انسانانو په زړونو کې واچي چې دا د الله پاک ته نږدې دی ولی الله دی د سره مینه او محبت شروع کې نو تا چې کم طریقه کار روان کړي دغه طریقه کار سم نه دی قرآن او حدیث آیاتونه په دې باندې ما فټ کوه په دې حکمرانانو باندې او دغه زده کا چې جمهوریت کې احتجاج کول دا د جمهوریت حسن د ښکلا د هرګز ناجایز نه دی دته ناجایز مه وایه حلال ته حرام ویل حرام ته حلال ویل دغه قاعده زده کا چې بیا ته څه شی ګرځېږي بله دا چې د کار صرف او صرف دا دی چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پسې پروپیګنډې وکړي د هغه مقلدینو پسې پروپیګنډې وکړي د ده په نیټ باندې دا کار نه دی چې اسلام خور کی خلکو ته اسلام وښیي بلکې د غیر مقلدینو ټول دغه کار دی جماعت کې څوک لمونځ کوي پسې راشي شیطان هم دا کار کوي خناس چې څوک جماعت ته ځي یا جماعت ته روان یا په جماعت کې وي نو دا شیطانان راشي لمونځ یې خرابوي چې راغلی نو لمونځ به خراب دغه خلک غیر مقلدین چې څوک لمونځ نه کوي هغو پسې نه راشي څوک لمونځ کوي هغو ته راشي رانږدې شي ورته تا لمونځ نه وشو ولې رفع الیدین دې نه وکړ امین بالجهر دې نه وکړ دغه دې نه وکړ هغه دې نه وکړ سنتو مطابق دې لمونځ نه دی هغه وایي بس د سره کوم یې نه د دوی میشن دا دی چې لمونځ ګزاري د لمونځ نه راواړو او دوی جوړ کړي کم ځای نه جوړ شوي څلور مسلکونه خو 1400 کاله روان دي چې ټول خلک په څلورو مسلکونو کې دي په دین اسلام باندې صحیح طریقې باندې روان دي چې کله دیوبند خلاف انګریزانو دغه سزش راپورته کړ چې دغې طرف فروقه پیدا کړو نو دغې خلکو لا ووایي چې تاسو دیوبند خلاف خبرې کوئ احنافو خلاف خبرې کوئ چې دی اکثریت دی په دنیا کې نو دوی خو اوس 100 کاله مخکې 1.5 سله کاله مخکې راوچتلی شي په ټوله دنیا کې څلور مسلکونو خلک چې دي ټوله دنیا کې موجود دي او دوی چې کم دي په لاکو کې یو د لک شانتي دي او هم په باطله باندې دي صرف او صرف د اسلام نه د منظورونو خلق منی کوي دا د دوی طریقه واردات ته مسالک د سوال چې د دې ستو کوم نه جوړیږي نبی علیه الصلاۃ والسلام مسالک ول نه جوړول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا دغه آیات قرآن کې شته او کنه شته خو دغه آیات دا معنا دی واعتصموا بحبل الله جميعا یعنی قرآن او احادیث پر منګول کله کې ولګي قرآن او حدیث تشریح چرته د فقہ کې دی کنه په دې مسله کې دی دا مسله کو سره چې منګول ولګي نو دا آیات باندې عمل راشي د دې آیات دا مراد نه دي چې تاسو په خپل باندې اجتهاد شروع کې تاسو ولای عزت الله تاسو کوی چې حدیث کې خراغلی چې نبی علی السلام په ولاړه بول کړی وي چې مونږ یې کوو سنت سي غټ بولم کا په ولاړه باندې دارنګ اسوتی چې کم دی د تاسو کوی حدیث کې راغلی چا ورته معنی پاک دی او کنه پاک دی وای چې پاک دی بالکل پاک دی ځکه چې حدیث کې ورته پاک ویل شي کم حدیثي نقل ک عوام دی ورته غوږ کې دی چې په دې حدیث کې داسې شته چې د معنی پاک دی حدیث دا بیان کړی چې حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام کپړو نه به ما منی چې کله کلک پشل وچ پشل نو رګړه سره ما صفه کول او چې کله لاندو نو ما په اوبو سره پاک کول نو دا څه معنا ده چې حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې ما به ته خوا کول پاره طریقه باندې شي نو نه پاک دي کنه نو دی وایي چې دینه مراد دا دی چې دا پاک دي دا د تاسو اجتهاد دی دا تاسو بصیرت دی چې کله غیر مقلد شي نو ټولو نه اول به حمله وشي ستا په عقل باندې عقل له کار نه کوي کله شانته عقل له عوام په دې مسله پوهیږي چې دینه دا نه مراد نه دی چې منی پاک دي دینه مراد دا دی چې منی ناپاک دي اذن ورته حدیث کې ویل شي اذن چې ورته ویل شل د حیض وینې ته اذن ویل شي نه پاک دي کنه نو دا د دوی اجتهاد نو څلور مسلکونه جوړ شوی نبی علیہ السلام په وخت کې خو ضرورت نه و مسلکونه د لپاره جوړ شوی چې کم قرآن کې کم په مناګانو باندې مبهم مناګانې دي پکې هر څوک په تشریح په معنا باندې نه پوهیږي یعنی مشکل کم الفاظ دي پکې چې هغه په مشترک الفاظ دي چې هغه ته مشترک یا مؤول کم الفاظ ویل شي یو خاص دي یو عام دي یو مشترک دي هغه مشترک الفاظ چې دي نو یو معنی طرف ته ترجیح ورکول دا امامانو دا کار کړی یا حدیثو کې تعارض دی نو هغه تعارض امامانو ختم کړي څلورو مسلکونو کې او دارنګې صحابه کرام په وخت کې هم دغه اختلاف و نبی علیه الصلاۃ والسلام نبی علیه السلام موجود و نبی علیه السلام ورته ووی چې تاسو بنو قریظه ته لاړ شئ هلته مازدیګر لمونځ وکړئ لا یصلین احدکم العصر الا فی بني قریظه
نو صحابه کرامو کې یو پکې ووی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام مقصد دا دی چې مازدیګر لمونځ قضا کوي بنو قریظه کې وکړي. یو پکې ووی نبی علیه السلام د حدیث نه مقصد دا دی چې قضا کوی ما بلکې تیزی سره لاړ شي. لمونځ خو د قرآن حکم دی. دواړو اجتهاد وکړو نبی علیه السلام په دواړو کې په چا باندې نکیر نه وکړو. د الله بندگانو دغه اجتهاد شروع دی، دغه مسلکونه هغه وخت نه شروع دي. نبی علیه السلام وفات نه بعد بیا شپږ مسلکونه چلیدل. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنهم مسلک خو هغه مدون شوی نه دی. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه مسلک ته شپږ مفتیان چې ورته مجتهدین ورته ویلي صحابه کرام هغه مسلکونه چلیدل. کم صحابه کرام په مسله کې په حدیث قرآن باندې نه پوهېدل نو دوی له براغلل. دغه مسلکونه څوک چې عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ویل دا ډېر پوه د هغه ته راتلل. څوک ابن عباس رضی الله تعالی څوک حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ته راتلل. دغه مسلکونه خو مدون نه و لکه کم طریقې سره تدوین شوی دی. د امامانو بیا داسې کار وکړو چې صحابه کرام لاړل نو دی وی دغه اختلاف خو شته دی. نو هر څوک په خپله معنا کوي، غلطه معنا به کوي. امامانو څلور امامانو تدوین وکړه، د فقه مدونه کړه، څلور مسلکونه یې مدون کړل. مونږ ته یې داسې کړل لکه قرآن او حدیث یې په تلی کې مونږ له لکه په تلی کې مونږ له برابر ښایسته راکړه چې خوراک کوه، په کاسا کې مونږ له خوراک تیار راکړه، دوی برابر کړه. نو دوی احسان وکړه، عظیم احسان یې وکړه. نو دغه عظیم احسان شکریا ادا کولو دغه طریقه ده چې تاسو ادا کوئ. غیر مقلدین یې ادا کوئ چې دی پسې بد رد وایي. اول نه اول خو تاسو وی چې امام صاحب له درې حدیث ورځي او بیا مو دغه پروپیګنډا وکړه چې امام صاحب په حدیثو نه پوهېږي. بیا مو دا پروپیګنډا وکړه چې امام صاحب څومره مسلک دی، څومره طریقه کار یې چې دا د قرآن او حدیث نه خلاف دی. بیا آخر چې خلکو در سره په دې باندې وایي چې دروغجن یې، عوامو درته وایي دروغجن یې، نو بیا مو دوې درې خبرې راونی چې رفع الیدین په حدیثو کې راغلي، امین بالجهر نه کوئ، بعض دوی خبرو ته اوس زور ورکوئ، بل څه تاسو نه خطا شوي دي. او بیا اشاراتن او کنایتن تاسو ټوکې کوئ په اکابرینو پسې، په امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. خو هغې د عظیمې ګناه تاسو باندې په عقل باندې اثر کړی دی. عقل نه خلاص یې، عمل نه خو خلاص یې. تا لباس ته تاسو دین نه وایه، تا چې کم لباس دی دا اسلام ښودلی دی. مخکې دا یا د پښتو لباس دی ستا چې په د سر باندې کندی پروت دی، دا د پښتو لباس دی یا د اسلام لباس دی؟ نه د اسلام لباس دی، نه د پښتنو لباس دی. پښتانه خو کلکې کلکې پګړۍ او ټوپۍ په سر باندې ږدي او تور سر نه ګرځي. تاسو خو لمونځه کې خلکو ته وایي چې لمونځ کې هم تور سر ګرځي. پګړۍ اهمیت اسلام نه هم واضح دی، د پښتنو د رسم و رواج نه هم واضح دی. او دارنګې احتجاج او د بل احتجاج چې کم دی د مخالفت تاسو کړی صرف او صرف د حکمرانانو خوشحالولو دپاره. علما کرام مخالفت تاسو کړی دی، د دې به هم الله پاک انشاءالله نتیجه درته وښیي په دنیا کې هم په آخرت کې هم. او انشاءالله خوب به نه درځي، ضمیر به د ملامته کوي. الله پاک ته موږ تاسو باندې رحم وکړي. الله پاک ته موږ چې کم دین دی کم مسلک دی په هغې باندې الله پاک موږ کلک ودروي. دغه خپلو ملګرو ته دا وایم چې د دې فتنو نه بچ کولو دپاره چې دغه د غیر مقلدینو په فتنه ده، دا پرویزیت فتنه ده، دا فلانکۍ فتنه ده، دا فتنه ده، دا بره روانې بچ کېدلو دپاره نبي علیه الصلاة والسلام کومه نسخه ښودلې چې هرې جمعې باندې سورة الکهف تلاوت کوه، نو دې فتنو نه به انشاءالله ته په امان یو، موږ به په امان یو. الله پاک دې دغه فتنو نه موږ په امان